او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کوم وګورو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او اخلاق دا غینه کتابونه او احادیث ډکتی یو واری نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوی کې ناسو صحابه کرام سره ناسو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناسو نور صحابه کرام ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوی کې مونږ د مسجد نبوی د دیدار د پاره یعنی دعاګانې کو زمونږ اوخ کې راو پي کې خدای مونږ له خپل حرمین شریفین دیدار را نصیب کې صحابه کرام ناست یو عربي راغی دا عربیان چې براغ له باندې سیان نو کله کله بودی دي ناشنا حرکتونه کول نو دلته صحابه کرام ناشتي دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشتي او دا عربي راغی او په مسجد نبوي کې هغه تل ورته میچاتي شروع کړی او صحابه کرام عمر سے اوپر پاسې دو بل صحابي بل نبی علیہ السلام کې نه پقلار کې نه چې خپل کارو کې دغه کتا سو حمله کوي د پیشاب دی په بن کې د جسم ته نقصان ورسي د تکلیف ورسي وي خپ قلار کې نه او صحابه کرام هم غوسه دي چې د الله تعالی حبیب صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی او د یو عربي دا حرکت نبی علیہ السلام خاموش کینه چې کله هغه فارغ شو پیشاب یې وکړه چې دی خو د صحابه کرامو د شکلونو ته وګوره او قتل نو د ټولو په شکلونو باندې د غم او د غصه اظهار او ټولو د قتل دی پر پیدو چې خدای سبحانه سره سکه دا ماسي چلو کو ډیر یاره و سره ډیر پر پیدو شو ډیر فکر مندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغوخته دی خورا چې صاحبہ چې کله راغې نو نبی هغه صحابي فرمایي د ما مور او پلار دی په داسې خیسته نصیحت کوونکی قرباني نو ما ته قار شو نه ما ته غصه وکړه نه زه وهلم ما ته وی چې صاحبہ دا د الله کور دی دا جمعات دی په دې کې څوک خاوالي نه کوي داسې کار مه کوه بیا ما ته وی چې سره راغلی نو ما ورته وی چې د الله رسول اے محمد صلی الله علیه وسلم ما ته چا ویلو چې دلته نبی محمد صلی الله علیه وسلم له مال لازم او د غریبانو سره مرسته کوي نو یې زور غلم چې مال به هم سره کی یعنی نه حدیث اورېدل راغلی نه د نبی علیہ السلام دیدار راغلی نه د دین په کار راغلی په خپل مقصد راغلی چې مال به سره کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره خیسته اخلاق مظاهره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول د خوراک د پاره باقاعده د خوراک بندوبست دغه کو د خوراک سامان ول ورکو او د تلو د پاره اغل سورلې ورکړلا او ډیر په خیسته اخلاق او دغه قدر او عزت کو او بیا داسې چلو کو چې اغل د بيزو یو ریوړ ورکو دا ځان سره بوز او ز په مخديخه کاری څه کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره معاملې سو کړه چې کله د خپل علاقې ته لاړو نو خلکو دې تاسو کله کدا دومره سامان د کم دین راغیدا دي چې چلو کو نو هغه ټول قصه وته وکړه چې حرکت می داسي کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را سره معاملې داسي وکړه نو د هغه قبيله 300 کسان اقرابي سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې مسلمانان کړل اوس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قار شوی وي غصه کړي وي صحابه کرام وحاله ټکولې وي نو بیا په داد اسلام راوړو معاملې نه وا 300 کسانو دغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس اسلام راوړو ټول راوستل ودا خودم رخولې سړې دي دا خودم خیسته اخلاق والده او دا خودم خېګړه کون کې دي په دې کې کمال دي کمال مسلمانان شول زما عزتمنو نن مونږه اخلاق ته ګورو نن مونږه په خپل اخلاق باندې مونږه دانش ویلې چې زمونږه اخلاق خیسته دي زمونږ نه به کافر متاثر شي زمونږ نه به يهودي متاثر شي زمونږ نه به نصراني متاثر شي زمونږ نه خپل بچي او مور او پلارم نه متاثر کیږي زمونږ څه اخلاق دي که غوسه راغلل جو د غوسې هم سره خپې نه که په قار راغلو جو په کنزلو کې هم کنزلي نه خوښېږي او که په وهلو ټکولو راغلو جو بیا پلاس کی کا غرگی او کا پیزار او کا چپل او پاغي وشتل کو نازمونږ مسلمانان یو او دا زمونږ اخلاق دي ګور چې اخلاق خیستې کنا نو بیا هر سړی ته پته لګي چې د پلار سره په کومه طریقه خبرې کې د مور سره په کومه طریقه خبرې کې د مور سره په کومه طریقه خبرې کې د بچی سره په کومه طریقه خبرې کې د خپل بیبي سره په کومه طریقه خبرې کې د مرګري سره په کومه طریقه ناشته کې معاشرت په کومه طریقه کې دا ټول د اخلاق سره تعلق ساتي نن زموږ اخلاق خراب دي بچي د پلار په قدر نه پويږي
نن زموږ اخلاق خراب دي. بچې د مور او د خور او د رور او د مرګري په قدر نه پوهېږي. دا ولي موږ ته پته نشته چې اخلاق لا څه ته وایي، او موږ ته پته نشته چې اخلاق د نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومه طریقه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخلاقو مظاهره کړې او صحابه کرامو اخلاق سو.